روانېږي بې سفر ناست یو ممبر تاسو په مځکې ناست زموږ د آخرت سفر شروع ده موږ ټول آخرت ته روان څومره انسانان دي آخرت آخرت ګاډي کې موږ سواري وو د موږ سفر شروع پته نه لګي مو سټیشن نږدې ده او که لرې ریل ګاډي کې چا نږدې سټیشن دي چا لرې سټیشن چا 10 سټیشن راشي وشي ورته هلته نه نور خلک دنیا د آخرت ریل ګاډی دنیا د آخرت ریل ګاډي کې کېنه څوک مزدانونه کوي څوک تلاوتونه کوي څوک خوبونه کوي څوک صدا ډایجسټ څوک تاشونه کوي ریل ګاډی روان خپل سفر سټیشن راشي ودرې باز تر نه کوشي باز روکي نن ډېر خلک نن ډېر خلک د مور د ګېډې سټیشن نه دنیا ته راغلي او نن ډېر خلک د دنیا سټیشن نه د قبر سټیشن ته وکوشي مونږ ریل ګاډي کې مونږ سواري وو مونږ ټول سواري وو زموږ سفر خو بس دومره دا ورونو څه بس د سفر کې تیاری کول پکار ډرایور ته د ځې ځان سره به یوه جوړه نیمه جامې وړي ډرایور ته د ځې ځان سره به ګاډي کرایه هلته خرچه به ځان سره وړي چېرته چې سړی ته لږ ډېر څه آخرت طرف ته د سړی روان وي همیشه به هلته کې زندګي وخت تېروي نه معلومه قبر کې به څومره موده نو دې دپاره لویه تیاري کول پکار دا بهانې مانې عذرونه وشي بعضې داسې عذرونه وي که عالمانو صاحبانو نه تپوس وکړئ ټیک ده کنې بعض وخت کې داسې عذر وي چې عذر معقول نه وي او موږ یو کال کې یو جوړ پنځه ورځې کېږي مرګري بانې جوړوي قرض هم پیسې راخیستلی شي سنت دې وجه نه دا جمع کېدل دې ته دي چې څومره زاړه ملګري دي خواري کړې ده د دنیا شوي دي دنیا ورته لاړ دي خلکو ته تبلیغ خبره کړې د الله پاک بډایو ته بیان کړې څوک مسلمان شوي نبي علیه السلام رسالت یې ورته بیان کړې تبلیغ کا سړک راوخسته خلک را روان دي دلته نه نچو یو ځل مو یو مالي یو ملګری ته ماته ویلو چې جوړ ټول خلک لاړ او منبر رسول ناست جوړ ټول خلک لاړ مونږ ښه ملګری ته کړه ما سره په ناستو دوتني کې زه بازار ته ووتم په سورلۍ موټر سایکل باندې ما ته زاړه ملګري بازار کې نه ښکاري ډېر خفه شوم بس په خپل ځان مې خپله پوه شي فتوا ورته یې که دبا ورته یې په ځان مې دا ولګول څه ته منافق یې پوه شي دا تا ملګري ټول لاړ دي ته داسې ګرځي ما ته وی زه ژوندی وم بیا به جوړ نه انشاءالله نه پاتې کېږي عالمانو صاحبانو نه قربان وم عالمانو نه اورېدي ما استغفار کوه الله غفور رحیم ده الله دې چې غفور رحیم نه که نو څه بعض وخت کې سړي نه خطا غلطۍ سره وشي نو دا پرې باندې نادم شي عالمان یې د دې خطا د وجې نه الله درته ډېره لویه نیکي وي او بعض وخت کې سړی ډېرې لویې لویې نیکۍ کوي او په خپلې نیکۍ باندې کبر کوي خپلې نیکۍ باندې تکبر کوي یی دا نیکي څه ده دا دنه غټه ګناه بله شته چې په دغې نیکۍ باندې ته تکبر کوي دنه بله ګناه غټه شته خبره دا ده ورونو دوستانو خپله
تبلیغین اکرام کوي نه تبلیغین اکرام غواړي اکرام کوي نه ما مشرانو نه اورېدي د څلورو میاشتو ویله نه ده دو ټولو نه زیات اکرام کوئ د څلورو میاشتو همدغو ملګري چې دي دا د اکرام ډېر زیات قابل دي دو د لاسه دا مجمع جوړې شوې دو د لاسه ملکونو کې مرکزونه جوړ شوي دو د لاسه خلک د الله پاک په لارې کې وتلي دو د لاسه مسجدونه مدرسې آبادې شوي د زړو ملګرو ډېر قدر کوي په مالي کې په جومات کې شیخ مونږ عالمان نه اورېدي څوک د نه مشر وي قدر یې کوه څوک د نه تبلیغ په کار کې مخکې لګېدی وي حاجي صاحب یې چې هغه قدر کوي نو دا د ورونو پاتې کېدل نه دي پکار بانا داسې جوړوئ چې زه جوړ نه پاتې نه شم بانا داسې مه جوړوئ چې زه جوړ نه پاتې شم دا صحابه کرامو سنت دغه هغه به بانې جوړولې چې مونږ د الله په لارې کې څنګه لاړ شو او دا به ورپسې ویلو چې مونږ د الله لارې کې به لاړ شو شهیدان شو هغه خو داسې بانې بانا جوړوئ وطنو دپاره بانې مه جوړوئ پاتې کېدلو دپاره نبي علیه السلام نو به خلکو اجازت اخیسته لکه مونږ پیر صاحب ته اوس لاړ شي جي ما خو تا ته به څه یې پیر صاحب ظاهره خبره ده درته وایي تا ته ټیک ده صحیح ده ته به څه ووایې چې ګزار دا به ټیک نو ظاهر باندې خو تللی شو غیب نه خو الله خبر ده عمر بن جموم وکنه رضی الله تعالی الله پیغمبر ورته وایي ته کلام نړۍ ته حراج نشته تخفي نه معذوره نه 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 دا نشي ما زمان د جنت کې داخل شي د پاتې شم بیبي وی ته لاړ شي اوس به ته پته ده واپس راځي ویلې هغه خو سر ورکولو والا تشکیلونه بیبي ویله ترغیب و بچی ورته یې لیدل عمر بن جموع په ګوډې خپې پوشي الله کې پیغمبر علیه السلام ورته ویل ته معذوره یې کلام نړۍ بیا الله پاک پیغمبر ته اصرار کولو اجازت یې واخیستو نو موږ د وتلو دپاره د الله پاک په لارې کې وتلو دپاره بانې جوړوو او د پاتې کېدلو دپاره بانې مه جوړوو ورون ماله چای کې یوه خبره پیر صاحب راکړې پیغمبر علیه السلام د خپلې زندګۍ کې چا سره خبرې نه دي بندې کړې ښه دې باندې مولانا محمد عظیم صاحب وعید هم بیانوي چې چا سره راشي پاسې خبرې بند کړي د ورورېزو پورې نو هغه وعید به یې تپوس وکړي سخت وعید ده پیغمبر علیه السلام چا سره خبرې نه دي بند کړي تبلیغ والا مالی کې وی مالی کې پاتې کېږي خبرې بند کړي یو جومات کې شیلې درود شیلو ملکونو کې ګرځي خبرې نه پیغمبر علیہ السلام په ټوله زندگی کې درو کسانو سره خبرې بند کړي هغه درې کسان د تبوک نه پاتې شوي تبوک ته صحابه کرام تللو دا درې پاتې یو مال په وجه ٹھیک دی یو د رشتہ دارانو جمع کېدلو په وجه باندې او یو د باغ د پخېدو د هغو د میوو په وجه الله پیغمبر سره څلوېښت ورځې ته تېرې شوې بیبیانو نه جدا شو طلاق نه جدایي اختیار کور ولې نبي علیه السلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کومې ورځې نه د تاسو سره خبرې بند کړي او داسې نه د نبي علیه السلام بند کړي ټولې مدینې منورې والا ته د سره خبرې مه کوئ خپل کور کې سره څوک نه ګڼي نه ترز به ګڼېږي نه ترور ګڼېږي نه مماز به نه کتاز ځنګلو کلي کې اوس ټول ځنګلو کلي کې سلام واچوه څوک دې سلام نه اخلي نه خپل نه پردي د کله و سړي باندې څه شي چمن ګلي ګلزار وایي که اور
مدینه منوره من شهر په باندې وشو پچاتن څوره به الله ته جوړه صحابه کرام باندې خلک بعضو کې د سي استعداد او ته جمع ته وتلو بعض کور کې منځونه کول سبای منبات نبی علیہ السلام باندې وحی وشو ته الله دو بری څو جوړه غالي په کولی شیخ صاحب په لیکلي دي چې جړه کې ودا منو الله پاکه تا ته پته ده کنه چې موږ منافقان دي یا الله تا علم کې چې موږ تاسو سره محبت تا حبیب سره محبت جڑا گونی جڑا حسابہ ہو جڑا 50 دن بعد یہ صحابی اتلان سیلاب پہاڑی بران آمان مونگا لاؤ تو بڑھے دیوانی پوشیاروں نے تو سورلائی مانے دیگا چیغا ہوئے لکاب رضی اللہ تعالیٰ کہ اللہ پاک تالی برات اعلان اکڑا تا اللہ پاک بری کڑا قسم خدای غریبی دور ډیر وا زما په بدن کې د پردي سړی جامې اچوي یی ما بدن کې جامې خپلې وي خدا مدته وې کړې او ما بل چا نه واخیسته واپس دعوت پلېری کې خروج پلېری کې کنه بغیر د عذر او وطن باندې نبی علی السلام زندگی کې عالمان خبرې ده معتبر علماء چې خروج په وجه خبره وسره نه کړي خروج کړي عذر معقول نو الله نے سوال کو الله معاف کولو ولا بادشاہ ته پوښ الله پاک باندې شاته څوک الله باندې نعوذ بالله غالب تر دې الله چې څوک واړیا وکي ورونو دوستانو دې لري ته پانی لټو مشرانو صحبت کې څه نه د مشرانو د صحبت اثر به در باندې کې د هغه د فکر اثر به در باندې کې د هغه د غمجنۍ اثر به در باندې کې فکر به در تعالی نشي ذمہ داری به تعالی نشي که اوس وی وا بي دو درې څلور پنځه بچي شپېتو او یاو اتیاو کالو بوډا هغه څلورو بچو پنځو بچیو د بیبي ځان ذمہ دار وي پیغمبر علیه السلام د ټول امت ځان ذمہ دار نه الله مدد الله نصرت سړي سره څنګه راځي یا الله مدد او نصرت الله پاک مدد او نصرت د ذمہ داری په بنیاد ذمہ دار بولی دومره بده سره دی الله پاک باندې کچو کو ځان دې کوواټ ذمہ دار بولی کوواټ په بنیاد بالا مدد کوواټ په بنیاد باندې بالا جوړ نه کوي کای پاکستان په بنیاد ځان یعنی ذمہ دار بولی ټول پاکستان جوړ نه نکانه بالا کوي او کایو انسان د ټولې دنیا د انسانانو ځان ذمہ دار بولي ټولې دنیا د انسانانو په قدر والا پاک مدد او نصرت سره بلکې مو حاجی صاحب رحمت الله علیه کو فرمایلو چې د قیامت پورې راتلونکي انسانانو ځان ذمہ دار وکړي قیامت پورې چې څوره انسانان رچي د ټولې لیکانو د ټولو اجرونو ثوابونه والا پاکي تام الله میکي چې ولله تیار باندې سړی ته په ارباو کرباو په دمونو باندې لیکي ملاو شي په خدا څخه آخرت کې جنت په جنت ده ایو مولانا صاحب نے قربان فرمایلی آدم علیہ السلام نے ونیسا د آخرت آخري ورځې پورې چې کوم انسان پیدا شي کنه او د ټولو الله جنت کې داخل کی یعنی الله یو جنت مونږ نه ډک نشي لوی جنت یا الله یو جنت بډک نکی الله اللہ معنا د عالمانو نے محدث حیران کرنے والی ذات حیران کرنے والی غرنا وقالوا او
تبلیغ دې محنت نو به لباب همدغه ده چې موږ یقینونه په الله باندې راشي موږ د کور ولا یقینونه په الله باندې راشي تبلیغ کې خروج اکثر د دې وجه نه کېږي چې موږ یقینونه کمزوري دي قزوتم ما د کار بچکی قزوتم ما د بچو بچکی لسانه سانه خبر دي څو کی ابراهيم عليه السلام ځ خپل بچي ادشتو بیابان کې پیره غیر ذی ذری عالمان نو تاسو هیڅ چرته شین کې من کې نشتا نه دی او چرته نه چې د انسانان شته الله یې څنګه تربیت الله کوي ټول کمال په الله باندې یقین او باور اور کې ابراهيم عليه السلام واچولو د تبلیغي کارونه دي ابراهيم عليه السلام چې اور کې اچولو اور دي انګاري دي شیطان مردود ته چل خیال او دې سپټال جوړ کې گزارې کوي طالبانو سیوانو نه او کپڑے په بدن نه وي او طالبانو نه چې قیامت پرې دې ټولو نه اول دې جنت ولا لباس ابراهيم عليه السلام ته پیدا کی سبحان الله قرباني کړي والا دې اور کې گزار شو الله تو لکه ویل تبلیغ ته لاړې ارته دې خراب لاړو بس ته نشته هیڅ نشته اور ته گزار شو هغه خلکو ته اور خریدو الله ورته ګلې ګلزار تبلیغ کې ډېرې داسې کیسې شوي چې دلته نه سړی پریشاني سره اوسي کور نه ورته پسې اطلاع نړۍ بې فکرۍ سره وخت تېراوه مونږ چې مونږ ډېر خوشحاله یو اتا دعاګانو په برکت اتا د خروج په برکت ابراهيم عليه السلام اور کې چوله د سکند د کنيلي او مولوي يوسف سبيل د مرکز د کنده اډو پکړي په خې دی ولونه تنه چا پیر کړي چې ټول نه کوي چې خطلاله چې سوره بلارګي په طالبان اور ادا خپل اور کې ورته الله تنظیم د خوراکن کړي د میوي او تکړه دی خلق تبو الله پاک خیر چې دا وخت خړل شول خلق ولیدلو کړه چا ورته دا چلی وی چې شي هم دا خوشاله دي ته وما ولا کلمه یا لا اله الا الله ابراهيم خلیل ان نمرود لورو کلمه ویل ورته یې دور ډېر خلک مولانا محمد یوسف صاحب رحمت الله علیه دور ډېر خلک په ټوګونه وکړ هغه تخبر خلک منډه کې اچوه کبینا وکړ مشیران او تلاړو نو متذبله کې ساجوړه څه چل یې ټول خلک مغه کې ټوک وایو کلمه یې مسلمانی څو یې دا در نه لري اچھا ته کندې جوړې کړې ورونه لګولې وکړه هغه ته تنظیم دی وبستلو شروع کړه تبلیغ دې ظاهر کې ښکاری جوړته وڅو دا حالات دي مشیدا وې حالات صدا کنه حالات دین سره ټکی ادا اور د مونږ څوره پریشانې نه تیرو زموږ پریشانی غټ سبب دا یو هم یقینونه کم فلانه شی ګران شو فلانه شی ګران شو فلانه شی ګران شو فلانه چرته یو پینځه په بازار کې ولګو دې څه مړ دي یو بسړی مې لیدلې دي چې څه مړ دي ولګو الله وعده کړ نو یقین کړ ودا دې یقینونو دې تبدیلای ولا مونږ اعمالو کې ولګو منځونو کې ولګو استغفار کې ولګو آیات کریمه کې ولګو
نن خلک شپې موبایل نه لایات موبایل خوند ورکوي خبرې ډېرې پخې موبایل خوند ورکوي قرآن لوستل خوند نه ورکوي ګپ شپ خوند ورکوي پوه شو ای الله ذکر خوند نه ورکوي کور کې مجلسونه جوړوي کور کې تعلیم هلکه نه لري نو الله پاک مونږ دې الله محتاج دی الله خو دې مونږ محتاج نه ده ورونو دا نیکان خلک څه کوي خبرې د نیکانو خلکو کار ودایو چې څه ټایم یې ګوري هغه په نیکو عملونو کې لګي په اعمالو کې به عزیزانو ورونو دوستانو دا ټوله ګوره معلم خبره ده ای الله څومره زورور ده الله دې ته څه انتها نشته بس اراده کول بس کار کیږي یا الله پاک بل فیصله نه کوي الله پاک فیصله د ځمکې مخلوق د بندګانو په اعمالو باندې کوي ابو علي عظیم صاحب د پرچال لړګوا اسمان ته ګلونه خو نه راځي ګلونه لړګوا به پرچال راځي تر رحمتونه عملونه لیکه رحمتونه ورسي برکتونه ورسي خوشحالانې ورسي چین سکون آرام و اطمینان ورسي رورګیرانې ورسي تبلیغ فلانا سید خان تبلیغ خو یو داسې کار نه داسې کار الله متعالی کړی د کار سره به دشمن رور جوړوي دشمن رور جوړوي او بهونه داسې تبلیغ کېږي چې رور دشمن تبلیغ کې وخت لیدلی رور سره مقابله کوي تبلیغ کې سفرونه یې شوي وي رور سره مقابله رونه به سره چا خولې له واورې زړه ملګري شپانه شي ځکه اعتدال خبرې یو عالم دې موږ ټول مشر فرمایلو یہ خدا کی قسم اسلام کا نقصان رسول والا مسلمانان وہ پا اللہ قسم تبلیغ کرتا نقصان رسول والا تبلیغ ہے نمالے کی چر تصویر گیری کرتا نپجومات کی چرتا دے عالم اور فاضل دے شیخ دے مفتی دے حافظ کرتا بسر سڑے خپل قدر پاڑ پل معاملات تو صحیح ہو گئی پل معاملات سے تولے اللہ طرف نوے منقوشی تولے خی فیصلی برس مسلمانان اللہ غیر متوجی ہے نرم متوجی خلی متوجی اللہ تم کو دے خیر فیصلی ہے دے اللہ دے کافران فوجی بنو فیصلی نہ کرے کافران سے کہیں کہ یہ مسلمانان کو عملون والا فیصلی ضرور خبر بلے رڑتے تھی دومرہ دیتے ہیں عرض کو درخواست کو سوال دیتے کو دائم منت سماجت و نکار دے تبلیغ کو ولو سر پکار دیتے سڑے زڑی گی عجیزیوں کی پیدا کی گی انکساری پا کی پیدا کی گی توازور کی پیدا کی گی محبتوں کی پیدا کی یہ زندگی سے پر میری زندگی کی نچوڑ یہ ہے کہ محبت کرنا سیکھو نقطۂ چینی کرنا چھوڑو محبت کرنا سیکھو نقطۂ چینی کرنا چھوڑو نداد رونو ہندوستان و مشران چند ریزی مرکر اس کا رخباری ہو گئی پرون بیو اندر دیر کلمند اور دنیا لڑو اللہ دی جنت الفردوس ہوئی تبلیغ کا بار ملکونو تا نماویر نواریر سمجھدار ہو بس زبودان ایمان کلا نا تبلیغ کے اویدی تتبور میشتو نوار بکال کی چلا لگئے میشتے کی مسیرو نہ لگئے ہفتے کی بدوا گشتو نہ کئے روزانہ بدوینی میں گھنٹے ویر گئے پلی مالی
جوړیږي چې تورته یې ملکونو ته نه ځي به خلک څه کوي ټیک خبره ده یو ګاډي کې رایوډ ته لاړو مولانا سید خان صاحب رحمت الله علیه که چا ته یاد وي په جوړ کې دی دعا دعا نمو اشرام ټولو قربان ټول بس دعا سره وس مخبره بچیو لکه فکر دې سړي چې په دعا کې وکړو نو یې دلار وړ بهوش یو ټکی دا یا الله په موسی عليه السلام کوم یا الله دې په وو باندې دې په وو حفاظت دې نبی عليه السلام محمد تعالی دا ورډې دا ورډې مونږ ته شي الله دا به یو څه خبر ویا چې دوه شروع کیږي په دوه ختمینه نو مونږ کارو ته واش ولنا چې میرا ځکه سي دي واز دې چې نه بس مون پاک کې مرګ بالله سبحانه قسم دې تبرم قسم چې کله غلې شو کړه نو ماته چې ما کال دې بار نه ماولي مې بیل باندې مثلا کال تطلعو دې بار مو ځان سره جمعه ته الحمدلله ځان سره کال پورا جمعه بار ورته هوته اجي وکړو نو جوړ ته کوزه جوړ کې نه جوړ کې د مشران او مشروبات کې ډېر اثر ډېر زیات اثر د لګې ډېرې مونږ کمې کمې خبرې کېږي باندې د بیان تحقیق خبرې نه دي دا ښه بیان ته کېناستل دا د غوږونو شوق پوره کول هر چا خبرې ته عظمت سره کېنئ چې دا د ما الله خبره نو دا ورته وایي چې یا الله داسې یې دا حق یې او سچ یې یو عالم یې چې څو خولې نه ووځي چې دا حق ده او سچ ده یې الله په دې د زړه کې د ایمان ولا لهرونه جاري کېږي ایمان له موږ چې چا ښه بیان دي خلک دي څوک له ولې په دې خبره ستره کړي یا چې نه بدګني بیان دا د ورونو دوستان دا ډېر غریب وځي بس مخکې په ریواج خبره ده د کوواډ جوړ مشرانو نو کوي تاسو پسترې مشورې ولا یو غټ بزرګ کنه هغه مشرانو ته وي چې کوواډ ولا په نظیر شه چاته وی دې کوواډ حلقه بالکل خالي کوواډ په حلقې مجمع کې چوکور جمعتونو شکل کې د تبات کې په ولي عظیم صاحب یا د مفتی صاحب محترم باندې تیاری کوي ټول خبرو باندې مو په موبایل دا هغه کې یو سړی ماته وایي هاي یې مولوی صاحب سره ناشته د شاګردو ته د کال ته مرګري یې ومهشت ما یو کال ته همدغه دی وخت کال ته وځه کال جمعات کې و شروع خیر سفر یو کوي خو ځان ستړی کوي خو تکلیفونه یو څه زړه مرګري وکنه مولانا یوسف صاحب لاهور کې وفات شوی لندن دې ته شیخ الحدیث صاحب وینا وکړه رحمت الله علیه هندوستان ته وکړه نو مور بی ژوندۍ لیکلي دا کتاب کې کارګزاري مور بی یوسف ما ته وښیي یو ځل ګورم ایران او مخ مبارک نه چادر دې سلاري کړو دا نه چې چیغې شروع کړو هاي بس مخ مبارک نه چادر لري نو ایزوی ته دې سولې چې ورته وویل ما بچیا دنیا کې د ځان ډېر ستړی او ایمان لویه پوه شو خپل ملګري دي ځان سره ډېر ستړي کړی اوس همیشه دپاره د الله په رحمت کې اوسه چادرې واچوه عبدالوهاب صاحب کوواټ نه لاړو که نه شپې سبی وختي بیان ته ورسېد بیان څه و د بل چاته و څه په ممبر
کېنه ټوله شپه یې مزل وکړو سبا یې بیان ته کېنه نو جمیل صاحب رحمت الله علیه سره په ما سفر شو جمیل صاحب ورسره لګپ شو ویل ګرانه یې وایي کې ورته عبدالوهاب رحمت الله علیه ځان دې ډېر ستړی خو که ده نه ځان دې ستړی کړي ده نه ځان دې ته قیامت پرېږدي به بیا یې اعتماد نه کړي ماښام به ټول بیان کې کېږو که خیري که ټول یکسوي سره کېنئ مختصر بیان ده لکه مطلبه به سفر نه د مجلس دعا وایي سبحان ربک رب